أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ کے پورا دیار لسکالا اور مدینہ منورہ کے شپاڑس میں آشتے بیت المقدس طرف تا مخکوبہ او منزبے کو اور چکل مدینہ منورہ تراغے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر شپاڑسم میاش تقریباً دیو انصاری صحابی کرم المو دا مسبخین منز کول تا چکل دو رکعت اکلو دریم تا پورتا شو نو حکم ورطراغی چی مخد بیت اللہ طرف توالا ہوا صحیح شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندے یہود و نصاراو یو اعتراض درو او مشرکان پہ بل اعتراض درو. دا یہود و نصاراو اعتراض داو چی دے زمون دا دین مخالف دے خو منس کئی زمون قبلے تمخ گئی او دا مشرکین مکہ اعتراض داو چی دے دعوی کئی دا ملت ابراہیمی نوسیم داغ دے پا نسل کے او منز دا اغا آباد کردہ قبلے تا نکل. دو خبر دریم خبر دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل آرزو و تمنا ام داوا چکہ دے بیت اللہ طرف تا مخکم یو خو فطری طور آغا طرف تا میلانو یوا او دویم دا چی دا دے کسانو دا اعتراض با ختم شی. خبر ذہن کرالا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی مخکنا اطلاع ورکرا چی کل دا دا قبلی بدلولو حکم راشی نو حضور علیہ السلام ایکسپیکٹ کولا انتظار کیو چی حکم برازی دی وجہ دی آیتونو کی رازی چی منگ گورو تا چی تا آسمان طرف تا بار بار گورے یعنی انتظار کے دا وحید پارا صحیح خوسکل برازی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی ہوئے چی کلم دغا حکم راغے نو خلق با بیا بل قسم اعتراض کئی او آغا اعتراض بے داوی چی دا عجیبہ سڑے دے یعنی ہر آغا شے یہود و نصارہ بوئے چی ہر آغا شے چی زمون ورسر تعلق دے دے دا اغیق فطری طور مخالف دے نو چونکہ دا بیت المقدس زمون قبلہ دا زمون پا نفرت باندے او په دشمنای باندې دغه قبله بدله کړه یوا او مشرکین مکه هغه په بل انداز باندې پروپاګاندا یا اعتراض کوي چې دا عجیب سره دی د یو ورځ یو کار کوي او بل ورځ هغه ټوټلی چینج کی صحیح ځکه چې چا سره یو ځل ستانه نفرت او دشمنی پیدا شو البته په یو خبر هم ته مطمئن کېږي نه همیشه به هغه خبره په نیگیټیو سایډ باندې راځي پازیٹو تصور پیدا کی گی نا لیکن جستا اداغم اس کی نفرت دے صحیح اما ویسم دے انسان طبیعت دا دے چی اعتراضوں نے خامخا کرے کنے وکر پا خدای یکی کنے کئی یکی پا خدای خلا کی اعتراضوں نے کئی کنے کئی ذکر وہ کافران دی پا پیغمبر کئی کنے کئی ذکر خی نبوت تمنی نا اعتراضوں نا دا با ہمیشہ پا ہر چاوی دا چا یو شان دا چا بل شان نو ما دیتے و لطیفہ ویلے وا تاسو نو نو دیتے میں لطیفہ ویلے وا ما یو پلار ازوی شیر شای آدھکڑی دان سر لکلے دا ما یو پلار ازوی دا روانو لار پا خرسورو زوی اور پسے روانو نو سا خلقو بانے تیر شو نا خلقو وی دی پلار تے او گورا لوی غٹ سڑے پا خرسور دے گل پا شامزوان اغیدان پسی پیدل روان کردے نا پلار زوی تا وی تسور شو او دیر آکوس شو نو پا بل گروپ تا خلقو تیرے دو وی دا وګوره دې ځوان ځلمه لګته دې په خر سور دې بوډا پلار ځان پسې ته روان کړی ناغه پلار ته بابا تم رسول سره سره نو دواړه سوال شو نو چې په دریم ګروپ کې ریدل نو به دې ظالمانه تو وګوره وړو کې غو خر دې دوه غټ غټ سړي کې سوال دي نو دواړه ته کوشو خر مخ کې دای ور پسې
په څلورم ګروپ پسې څلورم ګروپ هغه باندې تیر شو. نو هغه وی دومره کمکل انسانان بچالي دي چې رائډ ورسره شته سوريږي کنه. انا دې زی پلاټ ته بابا نور خو په یو شیخ لاس نشوز به د اخر په ځان رسول. نو خره کوګه واغه دوغ په یو پوګه او دو د بل پوګه لاندې کې یو ابشار ونه نهر د سکته ورده په هغه پورې کېدل. ناغه خر دا شر د اوبونه ویر د ټوپړې د دې پوګو نو بس دیم ځان سره لاندې وګورځو خرو مو ورده درې وړه په ابشار کې بل شو. نو بس خلکو اعتراض به ختم شو. زمون شیخ مرحوم به وي د خلکو اعتراضونه به ال ختمي چې مړ دي. صحیح چې څو پورې مړ نه دي خلک دې کې پری دي او نه دې کې پری دي. په دې باندې یو ګروپ اعتراض یو په دغه بل به نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې دا د قبلي بدلول حکم راشي نو بیا به بل شان اعتراض کوي چې دا پیغمبر زموږ د دین فطری مخالف دی. د هر شی چې مو سره تعلق دی دی به هغه کار نه کوي. اوس دا قبله بیت المقدس ولو بیت الله ته ولې بدل شو؟ نو ما ذکر کړو تاسو ته چې سابقه ټول انبیاء او رسولان علیهم الصلوات والتسلیمات پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات دا ټول چې د چا قبله بیت الله د چا قبله بیت المقدس حج به یوازې بیت الله کې کېدو خو منځونه د چا بیت الله طرف ته او د چا بیت المقدس طرف ته. پیغمبر علیه الصلوات والسلام چونکی وقتی پیغمبر نه دی نمبر 1 ابدی دی سره ابدی دایمی دی قیامت پورې. وین علاقائی پیغمبر نه دی بلکې عالمی دی. څه دی؟ عالمی دی. او درېمه ده چې د حضور علیه السلام تر زمانه د عیسی علیه السلام پورې سوار د زره پیغمبران دا د بنی اسرائیل په قبیله کې راغلي. چا کې بنی اسرائیل کې نو خلق هغه ډیر یوز ټو دې سره چې دا پیغمبري د بنی اسرائیل استحقاق دی. نو اوس الله تعالی هغه پیغمبري د بنی اسرائیل نه راوسته بنی اسماعیل ځکه حضور علیه السلام د حضرت اسحاق اولاد کې نه دی د حضرت اسماعیل اولاد کې دی. نو پیغمبري د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل سره اصلا یوا او د بنی اسماعیل پیغمبر دا د ټول انسانیت امام جوړېد دعا. نو الله تعالی د دواړو قبلو امام کړ او دواړو قبلو ته منځونه وکړ چې د افاقیت او عالمیت ثابت شي چې دا عالمی او افاقی پیغمبر دی. بیت المقدس هم د قبله وا بیت الله هم د قبله وا د بیت الله خو د امام شل اکرام او د معراج پښپا د بیت المقدس امامت هم کړ ټول انبیاء وړاندې چې دا ټول انبیاء هم امام دي ټول پیغمبرانو هم امام دي. سيقول الصفحاء زرد چوي بدا بے وقفان او ناپو خلق من الناس انسانانو مراد هغه غیر مسلم دي چې پیغمبر علیہ السلام مخالف. الله تعالی پیغمبر علیہ السلام مخکې نه ذهني طور تیار کړ چې دې اعتراض ځان تیار ساته دوی بیا هم در باندې اعتراض کوي. اوس خو دا اعتراض دی د يهود او نصاراو چې زمون د دین مخالف دي او مخکې زمون قبله ته ا د مشرکین دا اعتراض دی چې دعوت ملت د ابراهیم کوي مخکې د قبله ته نه. الله تعالی وایي چې کله دا قبله بدلکم نو دا اعتراض به بالکل د بلې غاړه شروع شي چې دا پیغمبر وګوره پرونه پورې دی قوم مسکو نن اوس په دې غاړه مخ کړل دي دا د خپل خواهشاتو تابع دي. سيقول السفهاء زرد چې وای به بیوقفان خلق من الناس د يهود او نصارا او مشرکان ما والله چې څه شي وګرځو دوی لا غن قبلتهم التي د قبله دوی هغه کانو عليها چې دوی په قبله وو یعنی هغه ته مونږ کو نو چې څنګه ستاسو وګرځي دوی بلای ته لازم وکړو چې دا رسول چې دوی مخ بدل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وای دې سره ارګومنټ وکړه ځکه نه په سړي سره ارګومنټ کوي بس هغه ته خو ان بریف او مختصر یو دلیل خو به هغه چاته چې په دې پوهیږي چې په دې نه پوهیږي یا تاسو سره نفرت وي دشمنی وي کینه وي بغض وي نو ته په دلایلو کنه کول شي نه خو یو ګټه ځان سره تړل دی چې دې سړي مخالف دی چې دې سړي مخالف نه هغه په دلایل نه کوي نو دی وجه الله تعالی ورته بس مختصر ورته وایا چې الکه هغه چې مونږ کوم طرف ته مخ کو هغه ډایرکشن نه چا دا اوس نشي ویل چې دا مال پلان دی وای په جامه د خدای مشرک دي چا
دا الله دې، مغرب د چا دی؟ دا الله دې، شمال د چا دی؟ دا الله دې، جنوب د چا دی؟ دا الله دې. نو بس ورته مختصر وایي چې بھائی دا جهت او دا ډایرکشن د خدای دی، هغه خدای دی. هلته مون د خدای او ډایرکټ کو دا د خدای باندې. قل تورتو آیا للہ المشرق خاص اللہ دا پارا دے مشرق والمغرب و مغرب یادی من یشاؤ ہدایت کے اللہ تعالیٰ چاہتا چدے اغواری الہ صراط مستقیم لارنے کی طرف تا وکذالک او لارنے کا صدق چد خدای حکم سدے صراط مستقیم دا نہ دے چکم جہت اور ڈائریکشن تبا محکوم صراط مستقیم دا دے چ خدای سوئی دے کی نو بس چ خدای سوئی اگر صراط مستقیم دے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً مُنْغَرْزُولِ تَاسُ أُمَّةً وَسَطًا یو امت وسطًا معتدل. وسطًا مانا معتدل. تاسو ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے ہوئے هلك المتنطعون دو شیء ندی په دین کې دا ناقابل قبول دي. یو ایکسٹریمزم نمبر 1 او دویم تساهل پرستی. څه تساهل پر نو تساهل پرستی چې سره فلار ګوري چې دیشه نو خلاصم په دین کې او دین او خلاصم او دین او خلاصم دا به دین نه تاسو څه دا به دین دا او ایکستریمزم دی ته وایي چې شی به سنتي ته د واجب مرتبه ته ورسي او شی به مستحبي ته ولا سنت موکد مقام به خبر ده انکرار د دې څه وایي ایکستریمزم. یادی من یشاء وکذالک جعلناکم دارنگی گردولے دے ممتاثلا امتا یو امت وسطا معتدل لتکونو شہداء علی الناس چی تاسو شے گواہان پا خلق باندے گواہان پا خلق باندے نیو مانا پیدا رہا چی قیامت پورس اللہ تعالیٰ بسابقہ طول پیغمبران میں تپوس گئی چی تاسو اللہ والا خبر رسول و صحیح. نوح علیہ السلام کوئی جی آؤ، ابراہیم علیہ السلام ہوئی جی آؤ، ہود علیہ السلام ہوئی او جی ما صحیح رسول ہوا، صالح علیہ السلام ہوئی او ما صحیح رسول ہوا. اللہ تعالیٰ بورتوئی دا قستاس الدعوت گواہان مشتسو دی دعوی دا پارا سو گواہان شتا ناغی بورتوئی جی او گواہان مشتا اگا سوکتی نورتوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دا محمد رسول اللہ امت زمون گواہان دی. اللہ تعالیٰ بدون تپوس کی تاسو رضی خبر گواہی کوئی چی دے پیغمبرانو د خدای حکم صحیح طریقې سره رسول خپل قوم ته نو موږ او چې موږ گواہی کوو نو الله تعالی به تاسو خپل موجود نه وي د څه شي گواہی کوي نو گواہی سره پدې خو نه کې چې تعالی دلې گواہی په ډاکومنټو کې کنه کې گواہی په خبرو کې کنه کې گواہی په ټي وي هم کې او د ټي وي خبر راغی مولانا نورانی صاحب وفات شوه ما تاسو ته وویل اوس مالي دلې چې وفات شوه صحیح حضوري رکوع شو نه څنګه په ټي وی راغی په اخبار راغی چې مولانا نورانی صاحب وفات شوه صحیح. نو د شی د ثبوت لپاره خو بلا ډېر وسایل او ذرایع دي نو موږ به ټول الله تعالی ته وو چې دا چې خدستا پیغمبر موږ ته د قرآن په حواله دی ټول خبره ذکر وا چې دې پیغمبرانو ستا پیغام کما حقه رسول دی خبره دې انکرال یو معنا او دیم معنا شهداء علی الناس چې تاسو به د خلق معلمین دي انسانانو به معلمین نو زمون ډیوټي د معلم دا او معلم باید چې لومبه عالم شي نو بیا معلم شي لومبه به عالم شي نو بیا او که سره په خپل نه عالم شي د معلم کې دی شي ها ګر حمیم مکتب او حمیم الله سادي سوي چې ګر حمیم مکتب او حمیم الله کار فلان بود کو حاصل چې سره په خپل مولا شوی ني اته وخت ځوانانه والا کې دینه مولا جوړه نو خو به صحیح گمراه کی کنه به کی گمراه ځکه په په ځای نه صحیح نہ اللہ تعالیٰ وہی تاسو معلمین یہی استادان یہی انسانانو کا بدا اللہ خبر کوئی صحیح شو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً گردولی منگتاسو اور امت در رسول اللہ امتا وسطا امت معتدل لتکونوا شهداء علی الناس چی شیطاسو استاذان و معلمین دا انسانانو ویکون الرسول اشی پیغمبر علیکم تاسو والے شہیدن گواہ یاد تاسو معلم نو پیغمبر منتا خولگی منگے نور انسانان پیغمبر منتو خود علیہ الصلوۃ والسلام صحابه و تابعین تو خود تابعین و اتباع التابعین تو خود دا سلسله روانه دا ستاسو کوم سندونه واغستل هغه کې دا سلسله یې دا چې ماته دا تفسیر چا خود لري صحیح هغه د چا نزد کړو
هغه د چا نه زده کړو نو د سجده چاته ورسېده رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته. اوس زمونږه ذمہ داری ده چې د قرآن پیغام به کما حقه نور انسانان ته رسو. سبق نور انسانان ته ورسو. نو چې اوس دغه زمونږه ډیوټي ده چې مونږ ته الله امت معتدل په دې حواله وي چې قطع نظر دینا هغه سړی يهودي دی که مشرک دی که هندو دی که سکھ دی که بدھ مت دی که جین مت کې دی که بل مذهب کې دی زموږ ذمہ داری ده چې په پراپر طریقه باندې د الله دا پیغام ورته ورسو. خبره دین کړه. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دارنګ ګرځولې ما تاسو امت معتدل بیلنسډ. سورہ الرحمن دا بیلنس الله تعالی سورہ الرحمن کې ذکر کړی. 500 آیت نمبر 9 او 8 ومکتل والسماء رفعها آسمان رفعها اللہ تعالی رفعت ورکړه دی بلندی ورکړه. اللہ تعالی رفعت ورکړه دی بلندی ورکړه. اللہ تعالی فرمایي ووضع الميزان اللہ تعالی په یو خاص حد پورې ورته بلندی ورکړه دا کوم ځای چې الله تعالی نمبر لګولې دي کوم ځای سپوږمۍ لګولې ده کوم ځای مختلف ستوري لګولې دي کوم ځای د اسمان سټرکچر یې دی کدا د سپیس نظام لګ د دغه نه راکته وي د دنیا په ټوله سوځېدلې ده او کدا لګ د دغه نه بره وي د دنیا په ټوله فریشي وي. دیو چې الله تعالی وضع الميزان ما ډېر بیلنس طریقې سره شروع کړي. څنګه کړي بل ازما یو ساينسي آرټیکل کته هغه ساينسي آرټیکل کې ساينسدان لیکلیو چې دا سپوږمۍ دا په څومره مسافت ته د ځمکې کدا دغه مسافت نه 2 میلیون راکته وي. سورہ 2 میلیون دغه مسافت ته راکته وي. ناغه وي پرورس کې 2 واره د سمندر اوبو دا په پوهچ باندې راځي. سره کو دا په ځکه د سمندر او د سپوږمۍ د یو بل سره تعلق لري. ها دا په جزر چې سپوږمۍ د وجه پیدا کیږي ناغه وي چې کدا سپوږمۍ 2 میلیون دغه نه راکته وي نو دا د سمندرونو اوبو دا پرورس پکې 2 ځله په دې ټول ځمکه راوچتي دي. صحیح. اوس الله تعالی داسې بیلنس کې ورته سپوږمۍ ساتلې ده چې په دې کنټرول ساتي. حالانکه چې سپوږمۍ کله په ژوبل کې راشي نو د سمندر تاسو کتلې ده د سپوږمۍ په سوال سم باندې لارښه سوال سم باندې بیا سمندر مدوجه وګوره. سمندر چې د سپوږمۍ کله کامل ژوبل کې بیا د سمندر مدوجه ورته وګوره. دا اوس یو نظام دی تر اوسه په ساينسدانانو نه پوهیږي. دوی پوهیږي دوی ته تر اوسه پته نه چې د سپوږمۍ او د سمندر یو بل سره لینک څه دی. صحیح. اتر قیامت پورې به خلک لګي ریسرچ وکړي خو د الله تعالی د کائنات او عجائب د خطي نه. الله تعالی فرمایي چې والسماء رفعها آسمان الله تعالی پورته کړی دی او وضع الميزان بیلنس یې پورته دی. نو الله تعالی فرمایي چې ما هر شی بیلنس کړی دی. الله تطغوا فی الميزان تبم ګوره بیلنس کرا بینا انګریزان وای انګریزي کې وای ډونټ ټیمپر دی نیچر ډونټ ټیمپر نیچر مچیا فطرت سره مې لګیا چې د فطرت نظام دې ګډوډ کړ ته په خپل فیس کې کانسیکوینسز. صحیح. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. نن چې په وجه باندې کوم فسادونه دي بای موسم ګرم شو موسمونو کې چینج راغی فلانه شی او شو اوزون بیړه کړ شو د نور کې منځري نور شواګانی هغه اوس ډایرکټ راځي بلا بیماری ورسره پیدا شوه دا د اوزون بیړه چا کړ دا مونږ کړ چا کړ دا مونږ کړ دا مختلف سکیمز او مختلف گیسز دي دا اوزون په باندې ورشي ارسته اوزون باندې ورشي راسکی رسنه کې سوليوشي نو سوليوشي دا د سمندر شو د نور شواګانې په غسرو کې کله ډایرکټ راځي داغه د وجه متعدد قسم بیماری پیدا شي. ان الله تعالی فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په وجه کې مصیبتونه پیدا کیږي که سمندر کې دا د انسانانو د وجه پیدا کیږي. چا د وجه پیدا کیږي د انسانانو د وجه. دا اوس موږ څومره ګندس او هغه وای سمندر ته ډرینټو او سمندري لایف چې هغه څومره نقصان پیدا کیږي دا چا د وجه دا زمونږ د وجه چې موږ ټول ګندل ته ډرینټ ټول کیمیکلز مال ته ډرینټ هغه زموږ یو غایب طالب راغی او داس کې او سر کا موږ به ارزو کې ها دیوایو ما مسکو نه ما چې دې باندې لري کوم څه
والسماء رفعها آسمان اللہ تعالی پورته کړی دی او وضع المیزان تاسو پروګرام دی کوم ځای والسماء رفعها آسمان اللہ تعالی پورته کړی دی او وضع المیزان اللہ تعالی بیلنس نظام خود دی اللہ تطغوا فی المیزان چې تاسو وایلیشن وکوي طغیان معنا سرکشي یعنی مانا دار چې دا نظام دې سر کوي ما واقیم الوزن بالقسط وزن په معنا د بیلنس د انصاف په تقاضا باندې بیلنس وساته یعنی معنا دارا چې کائنات ایکسپلایټ کوا خو په داسې انداز ایکسپلایټ کوا یوټیلایز کوا چې داغي ساید افیکټ د کائنات په نظام باندې ډیر دبلي الله تعالی خدا نه وای چې ته ریسرچ وکوا سرچ وکوا خو سرچ او ریسرچ په داسې انداز باندې کوا چې دا ډیر سټیمونه ډیر جسونه د طریقې سره ریسایکل کېږي صحیح چې د اوزون د هغه ته هم خراب نشي یوا د سمندر دا غیم بیړه غر کنه شي د وچه دا غیم بیړه غر کنه شي چې ټول وساتل شي واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان تخسر الميزان معنا بیلنس خراب وای نو واپس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا امدارنگی منگا گردولی تاسو امت وسطا معتدل لتکونو شہداء علی الناس دید پارا چه شیطاسو گوان پا انسانانو باندې لتكونوا شهداء على الناس د دې د پاره چې شي تاسو معلمین د انسانانو ويكون الرسول اش پیغمبر علیکم تاسو باندې شهید الگوایا تاسو استاد وما جعلنا القبلة التي انا وغرذولي مونږه قبلة التي اغا كنت عليها چې تو وی پاغي یعنی منځونه د ورته کول بیت المقدس مونږه ولې تاسو قبله کړو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ الٹیمیٹ فیصلہ ہم دغه چې بیت الله ته مخ کوي خو الله تعالیٰ وایي چې ما ولدا قبله ګرځولې وسه بیت المقدس وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم داسر دیر پارا چې مونږ معلوم کو من يتبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر ممن د هغه چانا ينقلب على عقبيه چې هغه راګرځي په کوم خپل باندې یعنی پیغمبر اتباع کوي ځکه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبله په مانځ کې بدل کړ نو هغه صحابه ورپسې بالکل ټرن اباؤٹ ټرن اراؤنڈ واپس ورپسې راوګرځي الله تعالیٰ فرمایي دا یو ټیسټ ستاسو امتحانو چې دین د سره آمده دین د دین آمده ده چې ټریډیشن سره بتړلې او روایت سره بتړلې هغه روایت سره بتړلې چې کوم روایت صحیح دي هغه کسٹم او هغه عادت او روایت سره بتړلې چې کوم صحیح وي او کله ته پته ولګي چې زمونږ د فلانه رواج د شریعت خلاف کنه بس هغه وخت به پریږدي ایمان دی دا بس کې هغه وخت به پریږدي وما جعلنا القبلة التي انا وغرذول من قبلة التي قبلة قلت عليها چوته اویت پاگے بانے الا لنعلم مگر دید پارا چه منگا معلوم کو یعنی اگورو مشاہدو من يتبع الرسول چې څوک تابعدار کوي د پیغمبر ممن د هغه چانا ينقلب على عقبيه چې غیر اګرځي په پوند خپل باندې وان كانت لكبيره اتا کی سروا دا چینج قبله لکبیره ډیر مشکل کارو سو ډیر مشکل کارو په داسې ماحول کې چې دشمنان دې بلا ډیر او ستا خلاف پروپاګاندا کې صحیح نو پروپاګاندا سره خو سړي به لغړ کیږي کنه غړ کیږي اجي بیا تاسو هغه وسایل هم ني چې دا پروپاګاندا په تما تول اکاونټ کې صحیح او بیا موجوده دنیا خو دی بلکې هر دنیا د پروپاګاندا ده وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً أَتَاكِ السَّرَى وَدَا تَبْدِلِ دَلَّ قِبْلِ لَكَبِيرَةً دِير گران إِلَّا غَلَى الَّذِينَ مگر نہ آغا کسانو تا حد اللہ چا اللہ تعالیٰ ورطا ہدایت ورکردی وَمَا كَانَ اللَّهُ او وَمَا كَانَ اللَّهُ اند اللہ اس اللہ تعالیٰ قبلہ کو بدل اکڑا خود اس کسانو ریزرویشن زو پدی بنیاد داندے ریزرویشن په دې بنیاد چې کوم منځونه مونږه د قبله ته کړی دی بیت المقدس ته چې هغه بیا کوو کاغه شو دا غي کریډټ تا دا کریډټ دلال ختم شو بیا به راځي مارکیټ جو صاحب بیا پیګ نه الله تعالی وینا
وما كان الله ان دې الله تعالی ليذيع ایمانکم چې ضایع کوي ایمان تاسو ان الله تعالی الله تعالی بالناس انسانانو باندې لرؤوف مهربان دی رحیم رحم کون کې دی قد نرى تقلب وجهك تاکي سره نرى من دوینو تقلب وجهك تقلب معنا بار بار اورول د مخسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله داس ناس نو چې تنهایی کې مناسب داسې قبله طرف ته وکړل چې چرته جبرئیل غونډه روان صحیح ځکه هغه ایکسپیکټ ولا چې دا قبله وبدليږي نو یو طرف ته تقاضا و چې دا قبله دی بدل شي صحیح او بل طرف ته د افتر افیکټ نوم خبر چې دا زما دشمنان به کوم انداز باندې خالته پروپاګاندا کوي ځکه چې کله اجازه نفرت پیدا شو نو الته خو هغه تعالی دا خلک وایي د اسمان نه له ستوري مراړي ته بیا هم دې منو ته یا به جاسوس سره دی ځکه ستاسو سره نفرت پیدا شوی او هغه نفرت ډیر په مشکل بیا د ذهن نه وسی وځي به هغه بیا چې تاسو ځان خلولي کته او باسو بس هغه د خپل پنځه چوټي لري نفرت نو ته وای دې کې بوندل شي صحیح اوبه خیر کار کوي خو تاسو هم تاسو وای چې دې کې بوندل ساسه چمبې دي قد نرى تقلب وجهك تاکید سره مونږه لیدل اړول راړول د مختا په السماء آسمان طرف ته صد پارا چې حکم راشي قبله بدل شي فلنولینک نظرب مونږوالو تعالی را قبلتن قبله طرف ته ترضاها چې کوم استا ډیره په خدا ډیره په ځکه بیت الله چې دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړو صحیح نو دا بنه بدن شو خو پرایورټیز دي څه شي پرایورټیز ګر فرق مراتب نه کونی زندگی فارسی کې وایي ګر فرق مراتب نه کونی زندگی او د سړي هر یو مختلفو کسانو سره به مینی خود دوست سره د دوستۍ مینی او بچی سره د بچیوالي مینی خود سره د خدوالی مینی او مور سره د موروالی مینی صحیح هر څو خپل مرتبه کې ساتي فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك وقرضو مخبل دے شطر المسجد الحرام جانب دا مسجد حرام تا نو دا حکم راغی و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مانزکیو دا مدینی منورین بہر تاسو کوم کسان حج نتلی مسجد قبلتین مکتر دے نو دا صحرا او اغل دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحرا کې د مسبخین منسکو سیکو صحرا کې د مسبخین منسکو نو اوس دا مدینه منوره ده صحیح شو دا شمال دی دا بیت المقدس دلته او جنوب طرف ته دا مکه معظمه ده بیت الله دی مکه مدینه کوم طرف ته جنوب ته صحیح او بیت المقدس ته یروشلم شمال ته دی نو حضور اسلام دلته ولار دی دا ورپسې صف ولار دی رسول کسانو او څنګه ورته حکم راغی نو حضور اسلام ټرن اراوند شو بالکل 180 ډیګري باندې 180 ډیګري باندې نو 180 ډیګري باندې او صحابه ور پسې وګرځیدل نو بظاهر خدا معلومیږي چې امام رسول شو مقتدیان وړاندې شو مقتدیان نه امام جوړ شو امام مقتدی څخه هغه رسول راغی نه هغه زمانہ داسې و چې مونږ کې ګرځیدل او خبرې کول دواړه جایز وو مونږ کې زمانہ خبرې کول او ګرځیدل دواړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې مارچ وکړ هغه دای مخې ته دای مارچ وکړ ورته شو خبر ځین کړه او چې کله حضور اسلام سلام وګرځو السلام علیکم او دا کله شو چې دوه رکعات پوره کړو او دریم ته حضور اسلام پاسې ده نو دوی کړو بیت المقدس طرف ته او دوی وکړو بیت الله طرف ته نو چې کله سلام وګرځو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم په دې لږ صحابه کې یو کستم دا تاسو نه کړی چې د دې تاسو ځکه هغه د دین په مفهوم پویو چې دین وای دیتا چې پیغمبر تاویږي نو بس ورپسې تاویږي صحیح ہے کہ بیا ارګومنټس ته کې چې الله کوم خبره کړي بس کوی په حکمت پويږي او کني پويږي خدای رب خدای حکم دی په انګریزي کې د یو ډېر رقم کوله وای دی نه وای برټیش وای اصل کې ډېر رقم کوله وای ډونټ پټ ا کوېسچن مارک ویر الله سبحانه و تعالی هیز پټ ا پیریډ دغه حجم ده کله کله نو دا وړي کړه سره چې ډونټ پټ ا کوېسچن مارک ویر الله هیز پټ ا پیریډ کله چې الله تعالی فل سټاپ کوم ځای خو درې انت ته کوېسچن مارک مکه دا چې دې څه مقصد دی لا لومبه ته ایمان راړه رسو بیا ځان پوره کوا لومبه هغه کارو کا رسو بیا چې عالم نه تاسو کوی چې دې شی حکمت څه دی دې شی حکمت څه زما وړل ناګه روزي په نیولې څلورم پنځم روزه باندې بعد سکول نه راوستا نو هغه ماته وی خانجی ما why we are fasting مسلمان کو شروع کړو why we are fasting no my what you want not to fast I want to know the philosophy say the wisdom
نو بیا مرته وسلم خو چې یو شی داده یو شی داده یو شی داده but we do fast only to obey the order, to obey the order and the commandments of Allah. ځکه چې د مسلمان حیثیت د خدای او د پیغمبر د حکم وړاندې داسې دی لکه د عسكر حیثیت د لوی درستیز مخکې. تاسو پېژنئ دا څه ورته لوی درستیز یا قومندان څه ورته قومندان سے یا ډګرمن سے یا ډګروال یا ډګرمن جنرال. صحیح نو اوس ډګرمن جنرال یا ډګروال یعنی دا کمانډنټ چې وي کمانډر هغه چې عسكر ته وایي چې مارچ نو بس چرته چې عسكر تاسو کوي چې ولې مارچ هغه تاسو کوي چې ولې مارچ یا وځي پنیشمنت سزا ورکړي آرمي کې وړي سخت سزا یې آرمي کې you have to obey the order. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے المؤمن مجاهد فی بیته. مسلمان کا کور کیا ارض ہے چوی د حیثیت د عسكر دی د حیثیت د چره د عسكر دی. مجاهد څه ته وایي عسكر ته نو عسكر دی یا لشکری دی یا آرمی والا دی معنا دا چې بس کوم حکم راځي دی منی. صحیح دې کې اف اینڈ بٹس نشته. نو الله تعالی ورته چې مخ واړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ واړو صحابه هم واړو چې مونږ کله ختم کو نو د الله صحابه کې یو کستم دا تاسو نه کړي چې دا چې څو شو دا تاولې دا شو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لومبه هغه ته خوشخبری وروله ورسته ورته بیا وجو وکړه. صحیح او له صحابه نو دا ورته نه چې تاسو ټول به جنت ته ځئ ځکه بیا فایند اوټ کول ګرانو چې دا څوک دا نو پیغمبر علیہ السلام ټول په نامه یاد کړل وی ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحه فی الجنه سعد بن ابی وقاص فی الجنه سعید بن زید فی الجنه زبیر بن العوام فی الجنه عبد الرحمن بن عوف فی الجنه ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنه. ابو عبیدہ ابن الجراح در پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ټریجرر خزانچی څه خزانچی تاسو څه خزانه دار پیغمبر علیہ السلام وزیر خزانه دی ابو عبیدہ بن الجراح او پیغمبر علیہ السلام ول لقب ورکړو امین الامه څه شي امین الامه چې دا د امت ټرست ورتی پرسنالټي یعنی امت چې د سومه والا کې د خیانت تصور پکې نشته د یو دانه کو د اقا د فاتحه تصور نشته. ابو عبیدہ بن الجراح رضی الله تعالی عنہ ځکه د ورلډ ډیزایر ستنه د نفس دومره کنټرول کړل چې د ورلډ ډیزایر د پیغمبر اسلام د صحابه کمال دا چې چا ډیر شي لرو هم دا ډیزایر دې کنټرول کړي دا لست او ډیزایر دې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ جنرال دې حضور اسلام زمانہ کې هم د ابوبکر زمانہ کې هم د عمر زمانہ کې هم رضی الله تعالی عنہ. صحیح او بیا جنرال نه بیا د ټول عراق گورنر هم دی چې فتح کړه د علاقه نو ټول عراق گورنر هم دی. او ډیزایر دا څه کنټرول چې ورځ بازار نه بهر کلی د آبادی نه بهر د آبادی نه بهر یعنی شهر د بهر را روان نو ته دا ټراوزر وایي پرتون یا څه چې یا لام چې دا به چې سنت مطابق دوه ورشي لیرو ګرځنه بس دوه ورشي. صحیح او ساده باندې کپڑے به چولې اوس یو سړی په سر باندې یو لوی پیټ دی تاسو پیټ وایي یو بوج ناغوي چې دا څوک سړی دی مزدور نو زه خو دې شی ډېر ستر کړم نو دنه به اوسو پیسې ورکوم کبه را طرف لاندې ځای شي ورسې ناغه ورته او کاکا تاسو کاکا وایي کاکا وایي یا اوتر یا عمي وای ما سره بدا یو نس طالبہ زد روپای یا 100 روپای مزدوری در کم کالداري صحیح وای هغه څنګه ته پته ولګی چې دا سړی دې شي ستره کړی نو بس هغه بوډا هغه واغسته ور سره روان شي او څنګه چې کوم ځای ته دا په خار کې دنه ده نو چې شهر کې دنه ده او د شهر بازار ته رانه وته اوس خلک په شهر کې پیژند ټول خلک منډه کا وایي څنګه کې دا څه دارا کوملا تاسو کو السلام علیکم جی گورنر سے السلام علیکم دا جوړ تاسو مونږ ته حکم نکو فلانه فلان اوس هغه مسافر چې پاغه hebat راغی چې خدای ما په څو مزه او گورنر دی دا گورنر څنګه راغی پر دې کې ما معاف کړ زه معافي غواړم قسم دې کما ته پیژندې او دا خو دې دې ورته نه صحیح ورته د پیټه ما راکړه او ما معاف کړ ورته نه ما تاسو سره وعده کړی چې اجازه ته ورسوم صحیح هغه ځای ته ورسوم هغه سړی هغه وعده مطابق 2 روپۍ یا څه چې غیر واغسته
اوس په دیو کې چې روپیا ورکړم دا گورنر ته هر سلمان رضی الله تعالی عنہ ما مزدوری نو هغه واغسته ورلې ورکړي وی ما واغسته صحیح دا بیا ستاسو پیغمبر اسلام صحابه غو صحیح جوړ کړی په څنګه یو سړی راوځي ځان لپاره کمره جوړه څه جوړه کوټه ځان لپاره یو کوټه جوړوله نو مې ته راوځم ناګه مال دې یو کوټه جوړه چې زه پکې تنهایم سره عبادت کوم فلان فلان هغه ورته حج دې ته یې بسړې حج دې وکړو چې کوټه جوړم مانه پته نه لګا سره کوټه به هایټ به سورې لینث به سورې ویډ به سورې دروازې په کې سوئی ایر کنډیشن به کوم ځای لګېدلې پنکاو په کوم ځای لګېدلې ها لایټونه به سورې فانوس په کوم ځای لګېدلې صحیح شندلیر به کوم ځای لکه گورنر دی صحیح قامت نه مزاج خبر هغه ورته نه چې ستاسو مزاج مطابق وي ستاسو مزاج مطابق وي وی زمانه مزاج مطابق ستاسو په ذهن کې څه نقشه ده وی اذا قمت وصل الى راسك واذا استجعت وصل الى رجليك چې ته ودرېږي نو چت پر سر سره لګي او چې کله پریوزي نو په بل دیوال سره لګي دې دقه واړم ده بس مالم دغه عمر په کار ده صحیح ساجي بخلق څنګه دی باري او موږ وتش انټرټینمنت لري زمونږه مطلب بل شان ده موږ بل رواني الله تعالی دې زموږ په حالت رحم وکړي سینه هاو نو دا لس والا صحابه دته محدثین وی العشره لس کسان المبشره چې هغه ته بشارت ورکړل شوې ده د جنت وحيث ما كنتم اوس دا تحویل قبله او شو د مدینه منوره په مضافات کې په اوټسکټس کې دلته ته کنټری سایډ وای په کنټری سایډ کې صحیح د مدینه خلکو ته پته نه وای د مسپخین مسلم طرف ته بیت المقدس طرف ته صحیح بلکې بعضی عوالی د مدینه عوالی د سارانه بار د سارا کې خلک موسی هغه ته عوالی وای بعضی عوالی د مدینه هغه ته په دغه خبر رسیدل د دې وجه بعضی روایت هغه ملاوی د بل زما خام مانځه چې د قبله کله بدل شو د ماشام باندې کې او څو کوئی د سار ما خو چې تا کم کم आवाज ورسېده نو بس هغه هغه مخه بدل هغه بل خواته کړو نو د دې وجه احادیثو کې اختلاف دی چې کوم کسان ته موجودو ایکو د مسپخین د مانځ ذکر کوي چې کوم نو موجود چې تا کم حکم رسېدل دي هغه هغه ذکر کوي چې قبله کله بدل شو فلاني وخت او بیا هغه سارا خلق هغه هم ځینې تور داسې تیارو چې مثلا ولاړو په مانځ باندې او یو کس فرید خان راغی یا حیات راغی او الته आवाज ورته وکړو وې په دابل طرف باندې ټرن اراوند شي قبله بدل شوې ده څه شي قبله بدل شوې ده بس هغه فورن په مانځ کې هغه ګرځي هغه هم چې نه بیا تاکید نه کوي چې نه او زو پیغمبر ځکه هغه زمانه کې درو او تصور ونه په مسلمانانو کې صحیح خدای دې معفو کې اوس په اشتیا او تصور دې ګراندا پیدا کړي صحیح اوس دنیا زما په خیال دروغ ولا بیړه ورکړه او بلکې زمونږ په وطن کې ضرب المثل وایي چې سورشتیا راځي دروغ به عمل کوان کړي کنه او د ویلسون چرچل غالبا هغه یو مقوله ده هغه وایي چې when war or battle happens so the first casualty is the truth صحیح چې کله جنگ شروع شي لومبه شي چې پکې مړکی یغه سي حقیقت وي لومبه به دروغ هم شروع کې که دروغ نه جنگ به راځي the first casualty is the truth لومبه قتل به سکے درشتیا وحيث ما كنتم نو کی تحویل قبله خو مدینه منوره او داغه مضافاتو کې نو مبادا چې څوک دا تصور واخلي چې دا چینج اف قبله یا تحویل قبله د دې تعلق صرف د مدینه سره دی د باقی د علاقې د خلکو لپاره به هغه ځړ طریقې نه الله تعالی او حيث کوم ځای چوم دی وحيث ما كنتم اكم ځای چې تاسو فولوا وجوهكم غزوه مخلق پر شطرو جانب د مسجد حرام ته وان الذين تاكد فرا کسان اوتل کتاب چې ورکړي شوی دی ورته کتاب لا يعلمون دا اوس جواب دی د آل کتابو د يهود او نصارا چې څو پورې پیغمبر اسلام بیت المقدس ته مسکونو اعتراض وسو يهود او نصارا وی زموږ د دین مخالف دي مخکې زموږ قبله ته زموږ د دین مخالف دي ها اما کای ځکه بیت المقدس خو د يهود او نصارا هم قبله وی د دین مخالفت کوي او قبله را سره یو د عجيبه سره
او مشرکین اعتراض کو وی داوا لري چې ابراهیم د دین تابع مکه نه راځي قبله ته دا اعتراضو چې کله قبله بدل شو نو مشرکین مکه خو بل انداز اختیار کړ دې د خواهشات تابع دي په نو پر ورته لوي چې په مخ او څه دې په مخ صحیح او يهود او نصاراو هغه په بل انداز دې سړي زمونږ نفرت کوي چې کوم زمونږ طریقې دي دې به خامخا چینج کوي دې به څه هغه رول به خامخا چینج کوي چې زمونږ وخت دی صحیح نو الله تعالی دا هغه جواب ورکړي الله تعالی دا هغه جواب ورکړي چې وا ان الذين تاكفرا كسان اوتل کتابا جو کیسے دے ورته کتاب لیعلمون یقینا کیفویږي انه الحق من ربهم چې دا تحویل قبله یا دا قبله بدلې دا یقیني دي رښتیا جانب طرف د دوی نه ذکر دې ذکر د پیغمبر علیه السلام متعلق په تورات او انجیل کې چې د بس زمانہ بیت المقدس ته مسکی دغه پیغمبر او بیا بیت الله ته او هغه بیت الله به پرمننت قبله وی نو الله تعالی فرمایي چې دا ما کتاب ورکړی پر حقیقت باندې کوي دي خو دا پروپاګاندا چې ادروایز کوي الله تعالی دا صرف دشمنای کوي ومن لا بغافل عما تعملون ان الله تعالی به خبر داغنا يعملون چې دا خلق څه کوي ولا ان اتيت الذين اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر چې دا تقاضا چې دا قبله بدل شي قبله خو چې پروپاګاندا شروع شو يهوديانو نصاراو وی قبله بدل کړه کني بس مونږه مشوره کول شي ایمان کړو چې موږ سره قبله ودا نو دا بیا رښتیا پیغمبر دی خو د قبله بدل کړه نو پته ولګی چې نه دی رښتیا صحیح نو پیغمبر اسلام ځین کې یو تحفظ راغی یره کله دا حکم دی له شوی لګ له شوی نو شاید دې ته خدای ایمان ورکړي ادم مومن شوی الله تعالی ته خیال کړي د متعلق دې ته ایمان قطع نه لري ولا ان اتيت الذين اکچرتا اتيت الذين راتلو کیا کسانو تا چې ورکړي شوی ورته کتاب یعنی يهود او نصارا ہوتا بكل آیت په هر حکم چې کوم دای خو دی تا نه به ډیماند وکړي چې کدا څه کارو شو نو تبا کار وکم په دې بیا ایمان لري ما تبعو قبلتک دای بکلا تابعداري نه کوي د دین ستاسو ته قبله معنا د دین وما انت بتابع قبلته اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ذهن کراله چې دا يهود او نصارا زما مقابله کې دواړه يهودي زما مقابله کې دواړه يهودي نو الله تعالی ول تسلی ورکړه وې دا رضی وقتی اتحاد مستا خلاف ادروایز د خپل یو بلم د زناور نه بدیش ته یو بل نه نفرت کوي ته دی وجه خو ابو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ الله دا ولد جنا دا وایسو معاذ الله وې دا حرامي بچو الا جتی انا لله وانا الیه راجعون يهوديان وای او هر چې عیسایان دي هغه وایي چې څوک سنت ګارد نه مني ټول کافر دي يهوديان په سنت ګارد نه مني هغه انسان نه بل صحیح انسان نه مني الله تعالی فرمایي چې هغه خپل یو بل نه مني وما انت بتابع قبلتهم نیت تابدار د دین د دوی وما بعضو قبل بتابع قبلت بعض ان د دوی تابداران د قبله دیو ولا ان اتبعت اواهم اکثر اتباع کړه د خواهشات دوی من بعد ما جاءك من العلم پس د هغه چراغ له تا علم یعنی وحی انک اذا لمن الظالمین تاکہ فرت پدا وقت بيد ظالمانون الذين آکساناتناهم الكتاب چې ورکړي د موږ ته کتاب یعنی يهود او نصارا یعرفونه دای پیجنی دا پیغمبر کما یعرفون ابناءهم لک چې پیجنی پل زامن نو ما تاسو ذکر کړو چې عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ تورات ډیر عالم اتنټیک اتھارټی مفتی اعظم څه شو مفتی اعظم لکه افغانستان مفتی اعظم چې وي نه حکومت د چم فتوانه عمل کوي دا مفتی اعظم صحیح او سرکاري خلک چې فتوانه عمل کوي دا مفتی اعظم بلکې په عموما ممالکو کې څوک بل مفتی فتوی ته ورنه کوي وای مفتی اعظم څه دی نو دې دا غي مفتی اعظم عبد الله ابن سلام چې کله پیغمبر اسلام مدینه منوره ته راغی او دې خبر شو نو خپل طالبان ځان سره راوستل مدرسې نه صحیح وی دی چې نیم المفتور وی دا اخیری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو راغی ابو ایوب انصاری دروازې هغه ته مستعمل مصر ملای درکول هغه یې زبته پوسوک ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ راغی پیغمبر علیه السلام ته وی چې عبد الله ابن سلام د يهود اتنټیک اتھارټی ده د ټول دنیا يهود پاغه متفق دي دا راي سنټرل فیګر دی دا راي سنټرل فیګر دی نو مولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم
نو دې راغی پیغمبر اسلام چې کومه کمره کې وو نو دې حال تلاړو انجل تلاړو دی وی فلما رأيت فلمبینه درځ مې وکړه او په دې دا خو ماغه تورات کې ذکر دی خو ماغه کسته چې په تورات کې او په انجیل کې ذکر دی الله پیغمبر صحیح نه زورم څه خبرې مې سره کړې دا غینه بعد مې ایمان پیراړو سره د مرګرو کلمه مې ویلا نو چې ایمان مې پیراړو دې کې ابو ایوب راغی رضی الله تعالی عنہ او څو نامور خلق د مدینه منورې د يهوديانو نه دا غي نمونه واغسته چې دا خلق ملاقات سره پیغمبر اسلام ته وویل نو ما پیغمبر اسلام ته چیز د خواته کمرې ته زما پټ پټ کینم دوی چې راځي تاسو خبرې ته بیا زما متعلق تاسو ته چې دې څه صحیح او بیا داغینه بعد ویل ادمه د ایمان ورته وایم بیا داغینه بعد ورته وایي چې دغه سره ما پیغمبر ومني نو دوی وایي چې امکان نشته صحیح نو تر دې ارستو وایي چې اوس هغه مسلمان ای بیا رد عمل وکړه نو تاسو پته ولګي چې دای پر ګمړای سره سورہ کلک نو پیغمبر اسلام او سره خبرو کړې بیا تاسو کوی عبد الله ابن سلام تاسو څه څنګه سره دی چې مفتی اعظم دی صحیح زمونږ پوپ دی څه پوپ دی نو پوپ ټول دنیا دی ځان مشر دی او هغه ټول دنیا دی يهودو مشر هغه زمونږ پوپ دی ګریټ رابای هغه زمونږ ګریټ رابای دی پیغمبر اسلام ورته نو کدا سره په ما ایمان نه او وی امپاسبل چرته کې دي حضور صلی الله علیه وسلم وی هغه ما باندې ایمان راوړې سره د مرګرو کلمې ویل نو بس يهودو یې کدا څه کړی دا هیڅ سره نه صحیح دا څه بیکار سره دی په مسله نه پوهیږي صحیح دا چا مولا کړی خلق وحی کیو در بدل شي دا چا مولا کړی صحیح ادیک عبد الله بن سلام رضی الله تعالی پاسه راغی ورته یو د خدای دشمنانو دا منافقت ولې کوي دا منافقت دې څه کوي حقایق وایي څه کوي حقایق ته پیغمبر اسلام یو بیبی ده حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د يهود سردار حویی ابن اخطب دا د حویی ابن اخطب لور ده صحیح او دا چې کله په جنگي قیدیانو کې رااله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورکړه حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چا دا حسان ابن ثابت ته چې کپتور د تاسو وینځوي سلیوګر کپتور د وینځي ساتي او که آزادې یو نکاور سره کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغی چې ما یو تحفظ دی یو ریزرویشن دی وی هغه څه مجھے غریب سره ته پته ده نه مې خاندان صدور لري چې نوم مشته او دا خو به سردار لور ده یو طرف ته مالدار د دې پلار دومره بل طرف ته حیثیت دوله چې ټول شام يهوديان دغه تابع یا دغه تابع عمر شو دی جنگ کې نو دغه تابع دي وې د دومره لوی کور خو به زما غریب سره څنګه ژوند کې دا کور به سمې ونه خو نو یې څه خدا وایم چې دا سردار لور ده که تاسو ور سره تاسو واخلې دا وړي راځي صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکه ودونام په وحی باندې وکړ سبا وکړ وحی باندې د شپې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې صفیه زما ټینک تراوړ نو غراو سره حضور علیہ الصلوۃ والسلام ټینک صحابه ته پته لګیدا چې صفیه رضی الله تعالی عنہ د حسان بن ثابت د ټینک نه د پیغمبر علیہ السلام ټینک ته د شپې بدل شي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې مونږ وی چې بطوري وینځه به ساتي که آزادۍ به او بطوري خطب او سره نکاح کوي نو په ځای دې چې مونږ ته پوښتنه ویل پیغمبر علیه السلام نه دا خبره زمون کسٹم کړه زمون کسٹم کړه چې کدا پیغمبر علیه السلام په تور د خدای ساتي نو سهار چې په وښ باندې کومه کجا تاسو کجاوي چې په وښ باندې کومه کجاوه کې دي د سوړلای لپاره نو کاغې باندې د صفیه طرف ته صادر وتړو یو صادر کوته د پټولو لپاره نو دې معنا دا چې آزاد کړی دا او نکاح وکړ کړی دی صحیح او که صادر په نو وتړ نو بس بیا ویل نه صادر په نو وتړ تاسو کلاو نه اصلي بیا بیا ویل او خدمت کوي خدمت والا چې صادر په سر کې نه په خدمت څه کوي صحیح چې دا تراشه تور او د بوکړه تاسو ترګم پټیکا خپلوم پټکا ها هغه ترګم پټکا خپلوم پټکا او دا خادمه خدمت کوي خدمت کوي صحیح نو دې وجه یعنی خادمه چې بوا لغې مخ په پټنو دا غلا سره به کلاو کما یعنی عام مسلمان خلک بوا هغه با یعنی ټول پټ نو سحر حضرت انس رضی الله تعالی فرمایي چې سبحان حضور اسلام زایتا او دتلو پروګرام به جوړو نه ماته وې چې هغه کې جواب باندې صادر وکړه
نو بس صحابه ټولو باټم لاین ټیک چې حضور اسلام ورسره څه کوي نکاح ورسره کړی دی نه آزاد کړی دا او نکاح ورسره کړی دی اوس دغه صفیه رضی الله تعالی عنها حضور اسلام ته یو ورځ وی دا الله پیغمبره ته چې کله مدینه ته نوم راغله مونږ خو په شام خیبر کې زما پلار او تر ستا ملاقات راغله پیغمبر اسلام ورته ماته یاد دي ستا پلار په یې نه ستو دا دویم ورور او ماته وایي چې موږ د شام د يهودو سرداران چیف نو یې راغله ملاقات ما ته ډېر وخت تیر کړ پیغمبر اسلام ته صفی وایي دی بیا واپس رااله نو په خپل کمره کې دواړه او زه په سایډ روم کې نو ما د دوی تفسیره وکړه وی زما د تر زما د پلار تاسو وی څه د خیال دې سړي متعلق له حوی ابن اخطب زما پلار وی روح ته وای چې د خدای اخیری پیغمبر د تورات او انجیل تذکرہ کوي چې تورات انجیل ذکر کوي دغه د الله تعالی اخیری پیغمبر نو وی زما تر ورته نه بیا دغه څه ګولې راوستل بیا په کار کې مونږ ایمان نه وړي صحیح تابم راوړل ما هم راوړل پلار ورته وی ځنی ونه کې ته ایمان نه وړ نو ته ولې چې د خدای پیغمبر وی یو خدا چې بشری زمونږ د کور راړه بنی اسماعیل کا بنی اسرائیل نه لګري چاتره بنی اسماعیل ته یو او دې خبره ده چې دغه د تابع شوم بیا خو بدلی ډېر نه دی وځو یا خو بده هیڅ ډېر راځه نو دا مسله د څه د لیدرشپ د دولت په پیسې حب جاه او حب مال دا د ایمان په لار کې او د هدایت په لار کې دوه لوی رکوټ دي یو حب جاه او بل حب مال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا دوه وږي له وګان دي دین لپاره دوه وږي له وایي تاسو دوه وږي لیوان دا د ریم او لیم او د ګوشت لپاره ډېر خطرناک دي حضور اسلام فرمایي لکه حب جاه او حب مال چې د مسلمان د دین لپاره سره خطرناک شي دي الله تعالی دې موږ بچ ساتي نو ځکه الله وایي عبد الله ابن سلام وایي چې ما ولید نه ما په چې دا هغه اخیری پیغمبر دی وی بیا وروسته قرآن کې دا ولستل چې الله زموږ متعلق وایي چې د يهود او نصارا د داسې صحیح پیژني لکه پلار چې خپل زوی صحیح پیژني او ته خطا کیږي نه عبد الله ابن سلام وایي نه زما علم په دې پیغمبر باندې زما د خپل زوی نه زیات او وجه داوا چې دا پیغمبر ما پیغمبر او پیژند د الله د کلماتو وروجه نو د الله په کلماتو کې څه شوبه او څه ډاوټ نشتا او هر چې زما زوی دی هغه د خپل زوی پیژنم د دې وجه دا هغه مور سره زما نکاح شوی دی صحیح وی ولا ادري ما تفعل النساء والسكر في قيمات نه معلومه چې څه کیږي خو چې هغه زما نکاح کې چې بچي پیدا کیږي نه بل ځای بزمای خبر ځین کړه ها او ډي ان اي خبره ده الذين آتيناهم الكتاب ته موږ یو عزیز دی هغه په برټن ناغه ته ما بچی درال ناغه یې ربي صلی الله علیه و سلم ورکړل ورته ډي ان اي ټیسټ وکړو هغه ډېر لانجی کوي ډي ان اي ټیسټ وکړو دا ذکر مخ په بچی دی هغه په کو بچی وې دا پرېزیدنت تر بوزي خپل کی صحیح نو یې څه وکړو ډي ان اي ټیسټ نو ما ته یې څو دشتنه چې په تو کې ډي ان اي ټیسټ ډېر خده هغه ډېر لادي دی وی ډي ان اي ټیسټ ډېر خده اته نو خطر پکې بیا کو با مړی کوم بیا کو پریټن پاتې بیا کو واپس په تاندا نو به بتا کی کو تاسو کو بیا ودا څنګه پاتې ټول کدال کوي چې دا زراور ځامن په دې پوي کی چې موږ له بلوي مصیبت ورکه خبره بچ ما دا په ټلیفون سره څه وګول مخره وایره هذا ډرامه چې وګورئ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه دي جنده كما يعرفون ابناهم لك جپیجن زامن خپل وان فريقا منهم اتا کسر يودل دوی ليكتمون الحق دوی حق پټيوم يعلمون حال دار چې دوی پوهيږي الحق من ربك حق نازل جانب درفستانه فلا تكونن من الممترين مچګت د شک ونکنا ولکل وجهه هو مولي ولكل صلى الله تعالی خبره فیصله کوي اول خو ورته دا وي ها چې دای ته باندې اعتراض کی ورته دا ټول طرفونه او جهتونه لري دا الله تعالی دی چې الله ما ته داسې مخکونه دا دین دی چې الله ته داسې مخکه نو بیا دې په محکوم دا بي دیني ده بیا ته به څه دا بیا بي دیني دین خو هغه چې الله سره وي نو چې الله وي دا تاسو سره تاویږي کوي چې نه دا دوه مدته تر ته ولې تاسو نو بسل تکافر کیږي خبر نور قوت وي چې بس پتا چې مشرق او مغرب ټول چاري
دا د الله جواب زين ورته بیا دا وې چې دا دوی زده غستې عناد غستې مخالفت برای مخالفت غستې اندر وایي دا خبره دوی په کتاب کې ده دا خبره د دوی په تا پیغمبر نه مني حالانکه پیژنې داسې لکه څنګه چې سړی خپل ځوی نه خطا کیږي نو ته په دې باندې تحویل قبله سمونه ته قبله چینج به څو باندې تا نه مني نو قبله لکه موږ په خپل وطن کې ضرب المثل دی چې دا خو غلې چې شان په پټوي تاسو دې بڑاوای د پرڅوګ ته تړل ځای چې پرڅوغاف نه دا چې کوم ځای کې باندې باس سرواز نو زموږ په وطن کې سرواز نه نو زموږ په وطن کې ضرب المثل دی چې دا پلانې داسې غل دی چې دې اوش په سرواز نه کې پټای صحیح نو دا هغه غل چې ډیر دې د دلیل غوړي الله تعالی وې چې دې ثانه منی دا خو په بڑا والے ته کو دا یو حکم سمونه چې دا حق دی او دا رښتیا دی صحیح شو نو څه سلورم جواب ورکړي سلورم جواب چې دی خو ورته وایي چې ما سره تاسو په دې ارګومنټ سوري کوي تاسو هغه قبله و دغه اوکې زما دا قبله ده دین وټ زه تاسو ملګری توړم زه تاسو ملګری تاسو په دین توړم چې ما قبله بدل کړم تاسو را باندې اعتراض زما خپل دین دی زما دین څخه تقاضا دی باغ پورا کو الله تعالی وایي چې د هر قوم لپاره ځان له خپل جهاد دی ولکل وجهه دار قوم لپاره یو خپل جهاد دی او مولي چې دا قوم هغه جانب ته مخ ګرځون کړي فاستبقوا الخيرات تاسو روان شئ نیکو طرف ته اينما تکونو کوم ځای چې تاسو یاتبکم الله جميعا رابو تاسو الله تعالی په یو ځای نو تاسو بدل کړئ ان الله على كل شيء قدير تاکي سر الله تعالی سز باندې قدرت لرونکي دي ومن حيث خرجت اذا كم زنا چتوتله فول وجهك شطر المسجد الحرام نو ګرځو مخبل جانب د مسجد حرام ته جانب د مسجد حرام ته شطر وای جانب ته شطر څه وای جانب ته د شطر دیمه معنا ده نصف څه او د شطر دیمه معنا ده جزء نعمت رحمت الله علیه هغه په ډېر ښه تحقیق کړی دی هغه وایي که سړی په مسجد حرام کې لیدل نه کوم ځای مسجد حرام کې لیدل نه بیت الله ته نږدې نو په مانځ کې بلا محاله او خامخا د مخ په یو داسې انداز وي چې د نظر ریزز د بیت الله یو جز سره ټکراوي بیت الله یو څنګه د لپاره جز قبله ده د لپاره سره یو جز قبله ده صحیح هغه څوک چې مکه معظمه کې د دې لپاره مسجد حرام قبله ده څه قبله ده مسجد حرام په دنیا ده دا مسجد حرام قبله ده او څوک چې د مکې نه بهر دي دا هغه لپاره ډایرکشن قبله ده دې لپاره څه ډایرکشن قبله ده ذکر جز امکان خوشتنه او نه د مسجد حرام امکان شته یعنی فار ایگزامپل ته په یو لوی مسجد په دلته ولاړ یو لوی مسجد کې نو فار ایگزامپل د بیت الله دیوار د 11 سوره 14 فوټه نو اوس دغه 14 فوټه خو چې دلته کوم کسانو لاړي ممکن دې ځای ډایرکشن کوټي هغه ځای صحیح شو یا دا څه وایا چې د مسجد حرام او غدواله رسل غزا سوره سل غزا نو چې هغه سلو غزو سره بالکل پسیټ کی پنیوالي کې سټریټ کوم ولاړ دي نو خدای موږ بسای شي خو چې چا صف دا غي لګي افاده نو بیا دا غي خدای نظر نه ټکراوي بیت الله سره تغیر ہے کہ کتاب کا نواز تو نہیں رہے بوزے پر آغا انداز بان سے انداز بانے رستر کو نوزی نہ خود بیت اللہ یا رائٹ سائڈ توزی یا لیفٹ سائڈ توزی یا مسجد حرام رائٹ سائڈ توزی یا لیفٹ سائڈ کا نو دا امکان نشتا پاسبل نہ دا دے وجہ شطر مانا دا جانب سوچے جانب کہ بس دا ڈائریکشن نو بس منگے ڈائریکشن معلوم کر دے کہ نارتھ ایسٹ ہے نو بس ایسا مختور آغا لے ولی دا دور دا سائنس دے رسد دور دے در سائنس چې ساينټیست کوم وای نو هغه شی ساتل صحیح او هغه علماء اتفاق دي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او ګور دې لپاره یعنی ساينټیفیک طریقه ده یو خاص ډیټونه دي خاص ډیټس دي تاریخونه دي هغه د ساينسدانانو معلوم کړی دي چې په هغه ډیټونو باندې په فلاني علاقه کې ته یو لښترا سودري یو لښترا سودري نو چې د هغه سورې په داسې انداز به نیغ هغه سورې ته مخالف دی بیت الله دی او سورې ته مخالف دی بیت الله دی په هغه انداز باندې ساينسدانانو معلومه کړی چې بیت الله کوم خوا دی نارث ایست امریکا نه کوم خوا دی نارث ایست
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر هغه پلین دغه ته ګوري هغه پلین نقشه نه پلین نقشه نه د پلین نقشه کې څوګوري دا واقعي جنوب تخکاری موږ کوله کده ازمکه او پلین ده نه هغه ساوث ایست مخه د چار واره ها هم دا تکلیف لري ومن حيث خرجت دكم زينة وتلت فول وجهك وقضى مخبل شطر المسجد الحرام جانب دا مسجد حرام تا وإنه للحق من ربك اتاكي سرطا قبل چینج کو تا یقینی جانب دا پروردگار سانا ومن لاو بغافل لدي اللہ تعالی غافلا عما تعملون داشین چتاسو کم عمل کوئی ومن حيث خرجت دكم زينة وزت فول وجهك نو گردو مخبل شطر المسجد الحرام جانب دا مسجد حرام تا وحيث ما كنتم اکم دا چیئی تاسو فولو وجوهكم گردو مخبل شطره جانب دا مسجد حرام تا لئلا یکونا دار دید پارا لئلا یکونا چی پاتن شیل الناس انسانان دا پارا حج علیکم پتاسو والے حجتن سے اعتراض اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قبلہ میں ذکر چینج دا چې کدا مې نن نه چینج کوله نو دا اعتراض کوله باندې څه کوله باندې یعنی اول کوئی دا اعتراض چې زمونږ د دین مخالف دی مخکې زمونږ قبله ته صحیح یا چې قبله چینج شو نو دا اعتراض در باندې وکړه چې دا زمونږ د دین مخالف دی هر شی چې مونږ کوو بده نه کوي هر شی چې مونږ کوو هغه بده نه کوي صحیح الله تعالی فرمایي کنه مې دا قبله نه چینج کوله نن لې پلانینګ دی یو بل شی شروع کو چې دا پیغمبر نه دی اجر کم تورات کے ذکر دے ذکر داغه متعلق ذکر بچلے اور بیت اللہ تبخ گئی دیکھو بیت المقدس تبخ گئی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے آغا اعتراض میں بدل غیر خمیس لئلا یکون للناس علیکم حجہ دین پتہ لگی چلے پیغمبر علیہ الصلوۃ دشمنان سمر سمارٹ خلق کو دے والا یعنی اس یو وقت بے نظائر کو چھ سم موقع وقت ملائے دا بس آبے ٹارگٹ کو خدا پیغمبر علیہ الصلوۃ دل گردے مضبوطیا و چې هغه د اټکوډ ته برداشت کړ صحیح مونږ خزر بلاس مونږ خزر ته کوم کې برداشت ماده مونږ برداشت بلاس الا الذين مگر آکسان ظلموا منهم چې ظلم کړي د دې آل کتابونو هغه دا شی انکار وکړي فلا تخ اس انکار کو یو پروپاګاندا ووم کوي منظم پروپاګاندا الله تعالی فرمایي فلا تخشوا یری کې دیما فلا تخشون یری گئی مدوینا وخشونی ځکه دا پروپاګاندا چې شروع شي کنه یا دا حسل بسل شروع شي نو فاټایم بیم ډیر پم 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 کسره ورته مستقل دي بس اخیری کې اپ لکه غبارین چې اواز لکه څنګه د غبارین اواز صحیح زمون په رفار ده هر کمیونټي کې یو لانجه خامخا شروع شي نو شروع شي ما تاسو خبره کوي نو زه ځان ته لیکم زور ځان غلط کوم I don't know much more about that صحیح نو بس اخیری کې داسې یو چیز کینی صحیح ده حیات تاسو خبره کوله فلا تخشون نو مې یریږئ دوی وخشونی بلکې سمرګری خدا سے خبره اورېدل او سمرګری خدا سے بلاس تراله بلا ډیر سو کوي فلا تخشوا میرے گئی دوینا وخشونی اویرے گئی مانا ولیتم نعمتی علیکم ادا دے دپارا چیز تام کم نعمت اخفلتا سباندی ولعلکم تاتدون ادے دپارا چیز تاس ہدایتوں میں کما ارسلنا فیکم اللہ تعالیٰ فرمائی دا تحویل قبلہ زمان نعمت دے امتحان نہ دے کسرے دا زمان نعمت دے لیکن سنچ دا پیغمبر میرا لے گلے دا زمان نعمت و زمان فیور دے کما ارسلنا فیکم لکه چلی گلی میں تاسو کے رسولا پیغمبر منکم دتاسونا یتلو علیکم آیاتنا چلولی بتاسو مائے آیتنا زما ویزکیکم نو دا آیت بعینہی اغشاد آیت تے آیت نمبر یوصل نویش قرآن تیر شکر یوصل یو کم نویش 129 چلتا ابراہیم علیہ السلام دعا وکړه
کہ ربنا وابعث فیہم اللہ علیہ کی دے اہل مکہ کے رسولا عظیم الشان پیغمبر منہم ددوینا یتلو علیہم آیاتکا چلولی بدویتا آیتنستا ویعلمهم الکتاب تعلیم ورکی دویتا دا کتاب والحکمتا دا حکمت ویزکیم اپاکی بدوی موسیٰ دا پیغمبر علیہ السلام دری وال ڈیوٹائی فتح آیت کی بیا ذکر دیچ دا پیغمبر دری بنیادی ڈیوٹائی سے دی دا قرآن کریم دا الفاظ و دا تفسیر تعلیم ورکول قرآن کریم دا الفاظ و دا تفسیر تعلیم ورکول ندیتا وی شریعت سوئی ورده شریعت ویزکیہم ادیب پاکی دا سنا دا بدو اخلاقو دا گندگونا ندیتا وی طریقت سوئی ورده طریقت اول حکمت او دیتا بخی چھ معاملات سنگ طریقے سے حل کی دا دنیاوی جوان معاملات څنګه طریقې سره نو دې ته وایي سیاست دې سوې نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې ډیوټای وي نمبر 1 شریعت نمبر 2 طریقت او نمبر 3 سیاست دا درې شرونه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیوټای وي او بیا مې تاسو ته وایي چې شریعت دا د لار شریعت سره لار دا چې دې لار باندې تک کوا په دې لار باندې تک کوا او طریقت دا دې په اغلار باندې رسو طاقت حاصل وي لکه سره مثلا لار وی فری وی دا چې دا فری وی سان فرانسیسکو ته ده دا فری وی ته ده سان فرانسیسکو ته ده صحیح اوس دې باندې به ته زی څنګه نو گاډي له پکار دی موټر له پکار دی او موټر هم داسې چې ګرمي کې راګرمي نه ځینې لار کې ګرم شو بیره راځي صحیح تکلیف باندې وای نو معنا دا چې دا په هغه فری وی باندې رسو قوت پیدا کول دي چې ګنده خصلتونه او ځان نه بد اخلاقی ځان نه او باسا نو د لار باندې به صحیح طریقې سره روان شي صحیح شو بعد اوقات لارم بھی فری وے او سړي سره کارم بھی خو غلي دن کې کار خو مضبوط کار ور سره دی ورسوي 8 horse power 8 سلندر کار ور سره نو بای پاورفل کار دی او دا رسې تر دغه پورې تر څه پورې تر سان فرانسیسکو پورې ډېر اسانه سره فری ویستا اوس فری ویستا سان فرانسیسکو ته دا کار عمرسي خو فری وی باندې هندرنسز دي څه شي اټکونه دي پکې لار کولاو نه لار بند شوی ده ان ون وی ار دی ادر نو بیا التکه بس سیاست بروي کار راولي چې دا رکاوټ اوس د لاین کوم څنګه لکه قوت راکم د توشتا لار همستا خو لار بند ده نو سیاست اصل کې د شریعت په لار باندې د چلېدو د پاره رکاوټ ختمول دي چې د لارې نه دا خبره ده کړه دا یو معنا بل معنا چې شریعت دا د بندگانو اصلاح ده چې بندگانو اصلاح وسنګ شریعت څه شي د بندگانو اصلاح ده او طریقت دا د نفس اصلاح ده چې دنه پیوریفیکیشن وسنګ او سیاست دا د شعرونو اصلاح ده څه شي شعرون د علاقه د وطن د ریاست چې دې اصلاح وسنګ نمبر 3 شریعت دا د احکام او تعلیم ده شریعت څه د احکام تعلیم نه دا موږ چې ته نه د احکام تعلیم چې دا حکم دی الله تعالی دا حکم دی پیغمبر علیه السلام نو شریعت دی د احکام تعلیم او طریقت دا د اخلاق تعلیم شریعت څه طریقت د اخلاق تعلیم او سیاست دا د اعمال او تنظیم دی او ارګنایز کول دي د سیاست معنا څه ده معاملات ارګنایز کول څه شي معاملات ارګنایز کړه لکه یو سړی کپو وشتانو کې ګمنځو وای او برابر دا هم د وشتانو سیاست دی صحیح یو سړی خپل بټن صحیح طریقې سره تړي صحیح یا خپل بوټان صفا کوي دا هم سیاست دی سیاست معنا چې معاملات د څنګه ارګنایز کړي نو سیاست ته سیاست څه کوي چې د ټول ریاست د استوګنو معاملات ارګنایز کړي دا د حکمران ذمہ داری ده چې معاملات ارګنایز کړي اوس که یو سړی کې صرف شریعت وي ورسره طریقت نه ورسره طریقت نه صرف شریعت وي احکام باندې عمل کوي د اخلاقیات تربیت نه کوي د اخلاقیات تربیت د نفس تزکیه نه کوي نو پدې کې جمود راځي سره دې پکې دې ته جامد شخصیت وایي سوې ورته جامد شخصیت
او که یو سړی صرف طریقت کوي پیر سے بدان نه جوړ کړي شریعت باندې عمل نه کوي نو پدې کې وحشت راځي دې بیا انسان سره ګډون کې ولای کېږي نه ځان له تنهایی کې نشته وحشت راځي پکې او که یو سړی نه شریعت کوي نه طریقت کوي او صرف سیاست کوي نو پدې کې تکبر او نخوت راځي دا فرعون جوړیږي صحیح شو تاسو چې لوی خلک دي شریعت او طریقت سره تعلق نشته او سیاست کې دخیل دی یا وزیر صاحب دی یا قومندان صاحب دی یا رئیس جمهور دی یا صدر اعظم دی نتیجه څه ده تکبر او نخوت فرعونان دي دا څه نو دی وجه علماء فرمایي چې د شریعت اصلاح کیږي طریقت سره او د طریقت اصلاح کیږي سیاست سره او د سیاست اصلاح کیږي د دوړ سره نو دا ټول به هم دیګر د یو بل اصلاح کوونکي څه شي نه دا داسې لکه موږ سپایسز نه چوکو درته په دې خوراک صحیح نو کو صرف سور مرچک ته جوړاچو نو خوراک قابل نه ها اگر صرف مالګری په کوجو نه بلا دی دا څه په دې صرف مالګا په کوجو واجو دا ول خوراک قابل نه یعنی دا ټول په لګ لګ انداز باندې دا پکې ادرک واچوا دا دور پکې پیاز واچوا دا دور پکې تاسو وګورئ ها وجه واچوا دا دور پکې پتنشته بل څه واچوا دا دور پکې مالګا واچوا دا دور پکې دا شی واچوا دور پکې دا شی واچوا دا ټول دیو بل اسلام کې نیو ټیسټ دی ټول دیو بل اسلام کې ها یو بل یو خاص نه متعاوني صحیح نو دا سیاست چې ده دا سیاست او شریعت او طریقت دا یو بل اصلاح کوي دا درې وړه آل ټوګیدر نظام صحیح روان د شریعت اصلاح طریقت کوي د طریقت اصلاح سیاست کوي او د سیاست اصلاح دا دواړه کوي ځکه چې شریعت سره طریقت یو ځای شي نو په شریعت کې نرمي پیدا شي څه پیدا شي نرمي پیدا شي سره سختگیر دی بیا ډېر او چې شریعت او طریقت دواړه سیاست سره یو ځای شي نو الته په سیاسي سړي کې مخلوق باندې شفقت پیدا شي هغه بیا مخلوق داسې ګوري لکه بچی شي وي د شریعت په ذریعہ د تعلیم احکام جذبه پیدا کیږي هرې کې شریعت راشي نو د زړه دا غواړي چې د احکام تعلیم عام شي احکام تعلیم عام شي طریقت سره په نفس کې عدالت او انصاف پیدا کیږي سره انصاف پسند شي او سیاست سره د احکام او د نافذولو قدرت پیدا کیږي احکام رولز the rules the implementation قوت پیدا کی ہاں اخیر بارہ دا لوی زرګي لپاره ټنو بس ورلی ګوري خو بم نه بازار بچ آیا تا لوی زرګي ته لیکو هم بم نه وګورم ځان بچ ساتي خدای رحم وکړي الله دې په دنیا کې خیر راوړي ټول دنیا په یو بد حال اخته بخیر او شیر روان د دنیا کې نو واپس خپل سبق تا کما صلی فیکم لکه څنګه چې موږ لېږلې تاسو کې رسول عظیم الشان پیغمبر
منکم دتا سنایت لو علیکم آیاتنا چلول تاس آیاتنا زمونگا ویزکیکم تسکیہ کے استاسو ویعلمکم الکتابا تعلیم در کے تاس تد کتاب والحکمتا دا حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تعلیم در کے تاس تد آغا سے کہ تاسو نپے پوئے گئی فَذْكُرُونِ اذکرکم یاد کئی ما اللہ ہوئی زبا یاد کم تاسو نسنگا میں یاد کئی نو علماء فرمائی چھ فذکرونی بالعبادہ یاد کئی ما عبادت سرا تو خدا یادو صرف دانے دی سڑے نات کے تسبیح آ رہے انم مسکی و نو دس کئی صحیح نا تو خدا یادو داری چھ خدا حکم سدے تو خدا یاد بچمونگو خدا ہر وقت یاد ساتا ہر وقت یاد ساتا مانا نا سبحان اللہ الحمدللہ و یاد دیکھ خیر وایا بکی خو خدای ور خیال ساته که جاب کی که بزنس کی که کور کی که مسجد کی که پلار روانه چې خدای دې یادي نو د حکم وایلیشن نکیږي دا چې الله دې یادي یا حکم نه پامالي نو یاد کای ما عبادت سره اذکرکم زبتا فیات کا فقبل ولد عبادت یومانا دیما فذکرونی یاد کای ما دعا سره اذکرکم باجابت الدعاء زبتا یاد کم فقبول دعا سره جب ہم دعا قبول کریں اور دے مانا کہ فذکرونی یاد کئی ما توبے سرا گناہ دا نشوی دن سوکا توبہ و باسا اذکرکم بے اجاب بقبول توبہ زب اغا توبستا قبول کریں نو بس دا یادولی دا اللہ تعالی کہ دا اللہ تعالی بندگی سڑے کی دا بہتری یادولی صحیح او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کسوک دا خدای بندگی کی تنہائی کی نو اللہ ہم ذکر کی تنہائی کی وہ اللہ ذکر کے تنہائی کے اور سوچے تو خدا بندگی کے پہ جماعت کے نو اللہ تعالیٰ دز ذکر کے فی ملئ خیر من ملئہ پہ یودا سے ڈلا کے کہ اگر دز دے گروپ کا ڈیر خودی نے فرشتوں لاندے ذکر کئی فرشتوں تو وہی دا وګوره حیات کا دا وګوره راغله درس تناسته ایسے پہ مرو رانشین دا ورته مو جنن دے راغله نو تو بیا غره دی شرشا دا کوتای ستاره ددا سے ہوگا کہ حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی تپوسو دادان سریات کی حدیث الفاظ دان سریات اور معنی دان سریات پیغمبر علیہ السلام نے وہ صحابی تپوسو وی ایو الاصحاب خیر فدی دوستانو کے خود دوست کمی ہو دے سڑے والی جسما دوستی سی خدی کا خراب نہ شد دوستی خراب دوست بڑی بیڑا کرتی خراب دوست کو مولانا روم بھی چتا توانی فارسی استاد خپل جواب ده چتا تو موت اب کے کمزوری کا سنگ ہاں چتا توانی دور باش ازیار بد چوس دے رسی ناکار یار نزان بچ ساتا چتا توانی دور باش ازیار بد یار بد بدتر بود ازمار بد چناکار یار دبد مار نہ بد دے نہ کمپیریزن دے جی پکڑے چی مار مولانا بڑے نے سڑے چی مارے بد تنہا تورا بر جازند خدا یہ بچ ساتھی کو سو دیر داری ہمارے چل میں انتم نتیجے ویسے ہی سابے ہوتی چی مارے بد تنہا تورا بر جازند یارے بد بر جانو بر ایمان زند ناکار یار چی دے بے رنبے حملہ پہ ایمان کہی چی ایمان دے ختم دے حملہ پہ جان کہی رنبے بندے گمراہ کہی صحیح نو کہ بیا ته کوئی چرې سړي کو گمراه کړ نو بیا په خپل عمل کوي دا څه کوي کنه دا افغانستان کې چې روسیا سره کېنو نو ول به یار صحیح نو به خبره ایمان ګډوډ صحیح چې بیا په سره کې د ملا سعودي ورته ټوکل دا یو پرکه ختم کېنو صحیح نو بس الله تعالی دې بدل یارانه ساتي به عیني دا ټول یو ستړي دا انسان فطرت دی ناکار انسان فطرت داره چې ځان سره په بدای لکه مثلا خدای مکه تاسو ډاکا وای رابری څه وای بلاګانې ټول چپول نو ذکر چا د چا کې مرګتیاي آپس کې ا دې یو کس په خدای اسلام او هغه ته راوځي انو هغه کې نه پریدي ویډیو زموږ ازونه ښکار کوي هغه یې مړی ده ایسه آئیے بیا وشو اگئی بیا نپری نویو جب مولانا موی چتا توانی دور باشد یار بد بدتر دلتا خدای مکا چا بچی چی پدا گینگ مین کی شریک شی پدا گینگ مین کی نو اگا او والدین سر لی فکر چیر دیوس کرن دی گینگ نراوزی نو اگئی بڑای اور کوئی مخالف گینگ بڑای نو کہ گینگ نراو بازی
ان بیا دوی وایي نو کله کلمات داسې مسله راشي نو ځکه مرګ داسې وکړه چې دې په څلورو میاشتو کې ولېږه جماعت والا سره چې پاکستان ته ورشي څه ته وایي پاکستان ته ورشي نو بس د دې ځین نه وموزي د ګنګ والو د ځین نه وموزي ادب بچم پاتې شي اسلام وشي دا واحده طریقه ده الله تعالی ټول اولاد بچا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی کوم دوست خده حضور علیہ السلام ورته د تر پاره بلکې تاسو ټول لپاره چې الذي اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك هغه بهترین دوست دی چې تر دین کار کې نو دې سره ملګرتیا کوي څه کوي سره ملګرتیا کوي در سره واذا نسيت ذكرك او کته ناراض شي اره دین کار پرې دی نو دې ته ترمای کوي الله سکت ځکه چې زه درشم درپسې تا بالته نو چت صحیح هر یو دین کار کوي هر یو د خیر کار کوي واذا نسيته ذكرك ټلیفون ورته کوي زما کارته مسجد کې ملاويږي صحیح نهایت وای او ملاويږي صحیح راځه نو د باندې وایس دا باندې د باندې وایس نو بیا ته صحابي بل تاسو کو وی ایو الناس خیر انسانانو کې خیر انسان کمی وي پیغمبر علیہ السلام ورته الذين اذا رؤوا ذکر الله هغه انسانان خلق ته چې ستا په څنګه نظر کوي خدای له رايات شي چې ستا نظر کوي نو خدای له رايات شي خوابه دي نه چې دغه ناراض نو دای نه یا ته مونږه مونږ صحیح ده دې نه په توار کې مشره شم ترې دې څه ده نو صاحب فرایما شام دغه انګلیس ته دغه راغلم چې مې کړه غیر کتو مساعد وکړه هغه ټول کلمه او مور د سره شوې او مسجد دې او مسجد چیرې دا وردګ دې دا زموږ څنګه وردګ وو دا افغانستان مسلمان نو ګورستان سایره دې ته پوس مخله تا نه کوي او زه به دې شنو خبر ها درې کال کې زموږ څنګه نه نو ورته صرف آمد وکنو تا خدای دې زاران دا میجان دې خود مختار اچھا وو دا انو برای ما شان چې خلک رانو د سال لو د فدا د مسجد نو ریکشي بالکل تر دې دا وخت هر تشندل د برج ورته بلکې دا د کور کوله دعوت خبر ورته کوا به ان شاء الله زين کې واچي او دا خبره راغله شکایت زموږ سره کوله میجان د کور ورته په کړه د مسجد کویان دا زموږ د دین څخه دغه خبره ده دا زندور دوی دا شذ ویل له شذ ویل د دین څخه او بیا کو معنا ده چې ایمان شته زکه په احساس لري نو ته په مهنت وکړې اب پښتون خو چې گمراه کیږي نو ځوان سره پلان دی په په باندې سره پښتون ته وقاله قال راځي نه ځوان چې کنه څو گمراه کیږي د بلډینګ وړه خبره کوله بلا خو په پښتون باندې گمراه کیږي ته دغه گمراه کیږي سره پلان کو په باندې کو چې خدای رحم ورکا ستا خو تاریخ دار چې دا قوم په حیثیت مجموعي مسلمان دی زمونږه نامه راغله زمونږه تاریخ راغله دیو کله کله خلک ما متعلق وي د قاضي ویډر شدید قوم پرست دیو شدید قوم پرست دی سم واقعي قوم پرستی خو فطرت شي قوم پرستی شي ان دا فطرت ته دي استنه شي کبه او صاحب قوم پرستی نه کار ده چې دغه په بنیاد ته خپل قوم ناجایزه مرګتیا کې او د بل سړي جایزه ومني هغه ناروا ده پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وي چې ليس منا من دعا الى العصبيه چا چې تعصب د تعصبات سوی ورته تاسو کوم تعصب به جوړس ها تعصب چې څوک قومي تعصب ته یا قبایلی تعصب ته خلک رابري پیغمبر اسلام وي دا زموږ امتی نه ومن مات على العصبيه فليس منا څوک چې قومي یا قبایلی تعصب ته او په دې باندې مرشه دغه فکر او مرشه دا زموږ امتی نه ومن قاتل على العصبيه کپدی عصبیت باندې چا فایټ وکړ نو پیغمبر اسلام وي دا زموږ امتی نه دی یو صحابي دغه مو پوینټ اپ کړ یو صاحب پوینټ اف آرډر وی امن العصبیت يحب الرجل قوم جدا عصبیت ته چې سړي خپل قوم سره مینوي خپل قوم خو خو زه پښتون نه مجبوری ده زما پښتانه نسبتا زیات ما صحیح نو امن العصبیت يحب الرجل قوم دا عصبیت ته چې سړي خپل قوم سره محبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بل العصبیت ان تعين اخاك على الظلم عصبیت دار چې ته خپل قومي مرګتیا کې غزالم ظلم کوي کې مرګتیا کې نه هغه سره محبت دا هغه مرګتیا دارا چې دا له سنی سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې کوم سره حق ظالما او مظلوما د خپل رور مرګتیا کوا کله ظالم وي او که مظلوم وي د خپل رور معنا د خپل قومي مرګتیا کوا کله ظالم وي
کده مظلوم وي نو څه ځین کې دا راځي چې بس کو کا قتل کوي نو سره روانه کې چې راځم راوې نو صحیح زیو چې صحابي ته پوښتنه وکړه وی چې دا مظلوم په دې مدد خو پوهیږم چا سره ظلم کیږي داغه په ملاتړ خو پوهیږم خو دې ظالم سره بسنګ مرګتیا کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی انت خذ دې دا الله سونی سره چې دا ټول سره کې دا سره امداد دي ځکه خپل اخرت خرابه څنګه پیغمبر اسلام باندې وجه دعا کوله چې اللهم اني اعوذ بك من ان اكون ظالما او مظلوما خدای زتا باندې پناه غواړم ما مظالم کې او مظلوم کې ما ظالم کې او مفچا اما مظلوم کې هم زه کله مظلوم شي نو دنیا خراب ده او احوال کړی الله وځي او که ظالم شي نو اخرت خراب ده دوزخ ته ورځي يعني الله تعالى مبسط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ ورحمه الله